أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. سورة النمل 83 نمبر آیات. دې 83 نمبر آیات کې د هغه خلق احوال ذکر کیږي د قیامت احوال چې کوم کسان په دنیا کې د آسماني کتابونو د آسماني احکامونو مخالف او دشمنان پاتې شوي او د آسماني کتابونو احکام او دی قائل هم نه دي او دغه مخالفت هم کړي اعمال به هم نه کړي نو په قیامت کې د خلکو احوال ذکر کیږي چې دوی سره بس کی الله تعالی و یوم بحق ورځ باندې نحشر جمع براجم من كل امه هر امتنا فوجا وډاله ممن یکذب د هغه چانه چې هغه نسبت د دروغ کاوه بیا آیاتنا زم آیاتونه ده د آدم علی السلام نه راونه سره دی امته پر جسم را امتونه تیر شوی ټول امتونه نه هغه خلق رابیل شي را جدا وکړي شي چې کوم خلکو د آسماني آیاتونو د آسماني احکام مخالفت کړي دروغجنې کړي فهم یوزعون دی ببن کړي شي ایثار وکړي شي د دې مطلب دا چې دا ډېر خلک وي د آدم علی السلام نو واخله دی وخت پر جسمونه د دین دشمنان دي د ډېر زیات دي نو دا اولنی کسان چې کوم دي د دې وړاندې کسان هغه به ودرول شي د دې لپاره چې اخیرانی ورستنی راورسیږي نغې نه بعد روان شي او دا به د محشر میدان ته بوتل کېږي د حساب کتاب او سوالات او جواباتو لپاره نو یوزعون مطلب دا چې د دوی د ډیروالي د وجنه به اولنی خلک رایسار شرابان شي د دې لپاره چې ورستنی راورسیږي حتی در حق پوری اذا جاء تر دې چې دی راشي د الله مخته قال ان الله ورته وي اكذبتم بآياتي آیات تاسو دروژن غنل زمایاتنا ولم تحيط بها علما او تاسو نو راګر کړي دغه تاسو نو حاصل کړي دغه آیاتونه په خپل علم سره یعنی تاسو دومره لوی جاهلان وجه دغه آیاتونو مبارک تاسو اس تحقیق نه کړي اس معلومات هم نه حاصل کړي بس دا چې په پټو سترګو باندې په توک باندې ماګه د دروغجن ویلي دي چې دروغ تحقیقات هم نه دي کړي نو یو جوړه ممداش چې آسماني احکام مخالفت کول هغه هم په پټو سترګو باندې بغیر تحقیق نو بغیر د صدا خواري نه چې دا سمره رښتیا دي سمره رښتیا نه دي نو ولم تحيط بها علما او تاسو نو حاصل کړي د غایتونه په خپل علم سره بس دغه چاند کې د چا په وینا باندې یا د خپل عزت په وجه باندې د آسماني آیتونو مخالف شوی اما ذا كنتم تعملون او بلکې هغه څه چې تاسو کول یعنی دغه خلا آسماني احکام او مخالفت او دروغجن غنل خلا بغیر د علم نه یو جرم دی دین علاوه تاسو نورم د کارونه کړی د جګه لوی لوی جرمونه دي لکه پیغمبران بزرگان د دین هغه شهیدانول دغه شاند کې په آسماني احکام باندې اعتراضات کول چې دغه څه کې الله تعالی باندې اعتراضات جوړيږي ظلمونه ګناهونه ناجایزي شرکی عقیدی د کفر او د شرک بنیادونه مضبوطول او د اسلام بنیادونه خرابول دا ټول هغه جرایم دي چې تاسو د پاره د انجام پر لحاظ باندې خطرناک دي اما ذا كنتم تعملون بلکې هغه څه چې تاسو کول د دین علاوه نور کارونه هم کړی دي نور جرمونه هم شته دا خبره چې دوی ته وکړل شي نو بس دوی ډېر سخت په hebat کې راشي په یاره کې براشي ووقع القول عليهم نو واقع بشي وینا د عذاب په دوی باندې حکم براشي بس سنگینه سزا ولا ورکړي جهنم ته واچوي بما ظلمو په سبب د هغه چې دوی ظلم کړي د دین دشمنی کړل مخالفت کړي دي او د آسماني دین او شریعت دومره سپکه بیکاره ګڼل چې دشمنی وسره کړي ده نو فهم لا ينطقون دی بیا خبري هم نشي کولای خبرونه به هم پریوزي لا ينطقون مطلب دا چې د دینه بعد به خبرو وسه او جرأت به ختم شي او دوی ته په پته ولګي چې الله تعالی دغه ښکارا خبرو نورست دومره کله کو شواهد او دلایل نورست چې پرشتي براشي زمکه بغواو کی خپل اندامونه بغواو کی عمل نامه براشي د دې نورست د بحث زې پاتې نشي خبري ختم شي نو فهم لا ينطقون دوی به خبري بیان کوي خاموش پاتې شي زینو روایتو کې دا دي چې کافران به وزرونه پیش کوي باندې به کوي چې مون خبر نو یا مجبوری مو یا را باندې چا زور ظلم کړي او دا غي د وجه موږ دا جرمونه کړی دي وزرونه پیش کوي او دې ځکه چې الله تعالی وجه خبري به هم نشي کولای نو معلومیږي دا چې په اول سر کې به وزرونه پیش کوي
او چې کله به دې باندې ثبوتونه پیش شي نو ثبوتونه بعد به دې خبرې ختم شي. دوه آیاتونو باندې کې اختلاف نشته، دوه په خپل ځای باندې بیخي صحیح دي. الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، الم يروا اذا کافران نګوري انا جعلنا الليل جغنا من ګرځوري د شپه ليسكنوا فيه چې د خلق آرام حاصل کې پدې کې. یعنی دا دومره لوی بیوقوفان دي چې په آسماني آیاتونو باندې نه پوهېږي، په شرعي احکام باندې نه پوهېږي، نو سترګې او مازغه او عقل او غوږونه خوشته، نو کم از کم د شپې ته دی وګوري د شپه کله راشي او ټول مخلوق په دې کې آرام کوي، دمه کېږي. د شپه څوک راولي د چا په اختیار کې ده، او که الله تعالی وغواړي چې د شپه نه راځي نو څوک به یې راولي. نو دې ځکه نه د الله تعالی قدرتونه او وحدانیت په خپل باندې معلومیږي چې د الله تعالی نظام د هر څه په اختیار کې د بل چا په اختیار کې نه دي. نو دې ځکه نه دي د الله تعالی وحدانیت ولې نشي معلوموله. نو معلومه ده چې آسماني آیاتونه خو هم آیاتونه نه هم جاهلان او دشمنان پاتې شوی دي، لیکن عقل هم کار نه کوي، عقلي دلایل نه هم دغه شن غافل پاتې دي، د عقل نه هم وزګار دي. والنهار او ورځ موسرا روخانه، ورځ رڼا ده، خلک به کارونه کوي، شپه کې خلک آرام کوي. دوه د الله تعالی مخلوق د الله تعالی په اختیار کې دي. د الله تعالی د وحدانیت د لپاره د دلایل هم کافي کېدل چې دې په سوچ کړي. ان فی ذلک یقینا بدیک لآیات خامخ النخد لقوم یؤمنون، د قوم د لپاره چې یقین لري چې کله شپه ورځ ته وګوري په خپل باندې به خبره به پوه شي چې دا نظام الله چلی، الله تعالی واحد لا شریک دی. خدا خبر دا چې یقین ته پریوځي چې بچا کی ایمان او یقیني. ډېر خلک داسې چې ته سم وای نه پته نه لګي څه په حق دی او یقین نه راځي، د وهم شکار. یؤمنون د لپاره ذکر کړي چې کم خلک وهمي د وهم شکار دي، هغه بیا یقین نه راځي، هغه د صفات کیږي. و یوم بهغه ورځ باندې ينفخ فی الصور، چې پوکې به وشي په شپېلۍ کې، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، نو و به یریږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي، الا من شاء الله، بغیر د هغې چا نه چې الله یې وغواړي، وکل آتوه داخرین، او دا ټول به راضي دي الله ته عاجزي کوونکي. دا چې کوم دی د آیت تخویف اخروي دی، د آخرت یره ذکر کېږي. د هغه خلکو دپاره چې کوم د آسماني کتابونو د آسماني شریعت دشمنان دي، مخالف دي، چې په دې آسماني دین مخالفینو باندې یو داسې ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ باندې په شپېلۍ کې به پکې وشي. دا شپېلۍ د ښکر په شکل په طریقه باندې جوړه ده، د پاسونه اولني سر کې خلک کوي، او اسرافیل علیه السلام په دې باندې ذمہوار مقرر دی چې دا دغه نگراني ده. نو اسرافیل علیه السلام به شپېلۍ ووهي، د قیامت دورانېدلو علامات غټې نښې د قیامت. ففزعانو وبه یریږي، فزع یریدلو ته ویل کېږي، او فزع په معنا د صعقه بېهوشۍ سره هم راځي. نو بیا به معنا دا چې بېهوشه بشي. من فی السماوات و من فی الارض، هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي. تفسیر معرفت القرآن وایي چې فزع په معنا د یریدلو سره ده. شپېلۍ چې ووهلی شي نو په اول سره کې به ټول خلک ویریږي، سخت به ویریږي. لیکن بل ځای کې ده چې صعقه د خلک به بېهوشه بشي، نو په اول سر کې به ویریږي، بیا به د هغې نه بعد ټول بېهوشه شي او مړه به شي. د دې نه معلومیږي چې دا اولنۍ شپېلۍ ده. شپېلۍ کې چونکې دوه پیارې والی کېږي، اولنۍ شپېلۍ سره خلک مري او د دویمې سره ژوندي کېږي بیا. نو د یریدلو نو د بېهوشه کېدلو نه معلومیږي دا چې د اولنۍ شپېلۍ د مراد، د دویمه شپېلۍ نه د مراد، د هغې احوال بدل دي. نو بیا به بېهوشه به شي او به یریږي هغه څوک چې په اسمانونو ځمکه کې دي، وروسته بیا مړه شي. الا من شاء الله، بغیر د هغې چا نه چې الله یې وغواړي، نو هغه به بېهوشه نه وي. احادیث مبارکه کې دي چې کله د شپېلۍ ووالی شي او کوم خلک ژوندی نو اول به په دې باندې سخت هیبت راشي، هغې نه بعد به مړه شي. دا د هغه خلکو احوال چې کوم پر دنیا کې موجود او چې کوم مړه دي، د مړو خلکو روحونه هم بېهوشه شي. یو ډېره هیبتي شپېلۍ ده، نو چې کوم مړه دي روحاني طور موجود دي، د شپېلۍ ووالی شي نو دغه روحونه به ټول بېهوشه وغورځېږي. الا من شاء الله، بغیر د هغې نه چې الله یې وغواړي. یعنی ځینې خلک پکې شته چې الله به غواړي، هغه په دې حال کې هم بېهوشه نه وي، په هوش کې به وي. دا به څوک چې په دې ټایم کې بېهوشه نه وي، چې روحونه بېهوشه کېږي، دا بیا هم بېهوشه نه دي. دې کې اگر چې اقوال مختلف راغلي دي، څوک وایي دا فرشتي دي، څوک وایي پیغمبران دي، څوک وایي شهیدان دي، څوک وایي دا ټول دي. لیکن یو صحیح حدیث ته معلومیږي دا چې دا فرشتي دي مراد، او دا اسرافیل علیه السلام دی، جبرائیل علیه السلام دی، اسرائیل علیه السلام دی. د دې سره چې کوم دی
هغه فرشتي دي چې کوم حاملین د عرش دي عرش یې نیولې دي هغه فرشتي به هم نه بهوش کیږي د شپېلې اثر به نه اگر چې د شپېلې نوروز ته به دا هم مري الله تعالی به روح علي یو ټیمه پورې تر دې چې اسرائیل علیه السلام نه به هم روح واغستل شي لیکن د شپېلې اثر باغی باندې نه د شپېلې د وجه نه بنای هغه نه ورسته روح واغستل کیږي ممکن ده چې د بدیش شپېلې کې پیغمبران شهیدان او دغه شان دغه فرشتي چې کوم په حدیثو کې راغلي دا ټول ته مراد د په ټیم کې به وشکیږي نه وکل او دا ټول په اتوه راضي دي الله ته د اخرین په عاجزۍ سره که فرشتي دي که پیغمبران دي که شهیدان دي خو الله ته ټول عاجزي کې د الله تعالی ټول بندگان دي مخلوق دي او په الله تعالی باندې هیڅ څوک پر ځان د پاسه کولې ضرورت ثابتولې نشي رندار توحید عقیده رج د باقي مخلوقات د الله تعالی محتاج دي یو الله تعالی د اچا محتاج نه دا ټول آیاتونو خلاصه شو او کل اتوه داخرین د ټول واقع ټول حالاتو خلاصه او نچوړ چې ټول مخلوقات دي عاجزي کوونکي دي په الله تعالی باندې خپل زور د پاسه کولې